ذمہواریان دي مونږ به همیشه په ورکو زمونږ د خان صاحب زمونږ چې کم دیخوا کابینټ ته د ضلع دی دغه به مونږ دغه کوو کم چې د دې اګینست دي مونږ به دغه مخالفت کوو هغه سره به مونږ ریفارم کوشش کوو کار موجودي خپل ځای ته زه دا وایم اکثر صاحب خبره وایي مسله یم چې پلار دي د هغه د فیصلو حق دی لاندې څه نشته هغه که هر څه وکړو د هغه به دوراندیشي د هغه به پکې د لرې یو نظر وي جهانګیره کس په هغه مونږ به جذباتي شو په فیسبوک باندې یو اتڼ جوړ دی نن سبا یا د بیا غزالي ګول د بار اگست کې په اگست کې د 22 سال چې دی لانګ سټرګل هغه کړی دی هغه په یو سوچ کړی دی چې هغه د سیستم خلاف راوته چلیږي هر څنګه چلیږي هم چلیږي بلوم چلیږي 70 سال د وطن و چې د خلک مشکلاتو کې دغه ګیرو دغه باوجود په 70 سال کې هم هغه سیستم روان دی چلیږي خو خان صاحب په یو تحریک باندې په یو سوچ باندې په یو فکر باندې چې دا کوم په کوم نوم باندې دا ملک آزاد شو د کوم مقصد لپاره آزاد شو دغه لپاره لکه موږ څه کول دي موږ څه کوو نو دا د نظریه ته د خان صاحب د ویژن یو واضح پیغام دا ورکما چې سو پوری خان صاحب ژوند دی او دا ویژن دا پالیسی دا منشوري دا ان شاء الله زبر دا سره شهر بشار ورانه دا خبر وزیر دا کومه ټیکدار دی نو ټیکدار ماته چې زما سره دا پند او تاوان دی هغه کې ما کسان خپل لګولې د مال خپل جيبه پیسې ورکړي مزدوري مې خپل جيبه ورکړي او مې دا کار وکړ ډېر حد ته کوم راغلی لکه موږ ته په کیسه میلاو نه 2 روپۍ 3 روپۍ خیر موږ ته نه راغلی اوس ته عزت میلاو شي عزت او په عزت لګیو شي عزت راته میلاو دي عزت الله راکړو او پاټه راکړو بل چا نه راکړو په الله راکړو دې پاټه راکړو یو سره و چې راځه په آزاد حیثیت باندې ځان سوې ما زه سوکې ما او زه الله فوما زمونږګری د ټیکټ خو یو کس لا ورکو ټول د خپل میلاوي دي 13 کسان یو ټیکټ خو نو یو ټیکټ یو کس ته میلاو شو پارټي فیصله وکړه په کار چې په هغه من دوام نو کو اداغو مرګتیو ازه دې چې را موږ راځو وای چې زازاد درېګم زما ګټم زما ناسونو هم چې زازاد درېګم زما ګټم نه زما که سنوم دې که سیاست دې که پوزیشن دې د پارټي په ځمانه دې د پی ټی آی ان کې زمونږ په پی ټی آی کې چې خلک نن را مخکشي دي دا ټول غریب طبقه والي سرمایدار جاګیردار نه دي ناس یا موږ خپل ورکر لږ یا موږ مالوت یا موږ ناجمین لږ یا موږ سلام زو دا د عزت خبرې چې دي دا الحمدلله الله پاک ورته عزت بهشکه الله پاک موږ له عزت را کو دي پټې له عزت ورکو داغي پاغه پټې دغه پټ فارم کوجا نن کوم دا ناشو یا د قوم زمونږ ستو قوت دي یا په موږ باندې مختلف سوالات هم کې خلک خپل حق لري نو دا ارسه چې دي د دې پټې په برکت کې موږ پټې لکار کو زمونږ مرګرو بالکل هغه خپل فیصله واوروله چې کاغذونه داخل کړو د دې کې اصل تنظیم زه تر دونه حد پورې خوشاله شکریا ومه دا کوم چې ما سورج اوریدلی چې د پی کې 4 نه زمونږ ډیپټي جنرال اقبال الرحمن عظیم صاحب کاغذونه جمع کړي ضرور خوشاله شوم چې په پی کې 80 کې دونه جرأت او ارسش ته چې لداغه په کوم ځای باندې ومنو الحمدلله هغه د خپل پارټي لیډ کولای شي او هغه په قابلیت کسانو باندې مشتمل دی هغه څه کولای شي او نن اقا مرګدي دي چې هغه مطلب دا نه پاتې هغه فیصله خپل فیصله وګڼله خو زبا په ان 3 او په پی کې 5 خصوصا دلته کې زما صدر محترم ناشته جنرال سیکرټری ناشته نور کابینه ناشته د دلته نه د پی کې 5 صرف زما د کابینه نه درې او د دارانو کاغذونه جمع کړي د ان 3 د بارا زما د کابینه نه یو زموږ جنرال سیکرټری کاغذونه جمع کړي دي هغه خو د پارټي فیصله شپته د پارټي فیصله مني او موږ ټول منو هر څه منو خو د دې په بدل کې دلته کې چې کوم چاته ټکټونه میلاو دي او زمونږ کینډیډیټ دی او موږ ته قابل قبول دي هغه به تر کم حده پورې د پی کې 80 تنظیم مطمئنه کوي چې یاره پر روان ګورنمنت کې د جیت په شکل کې په دومره کار دا پی کې 80 تنظیم کولی شي دی به په هر یونین کونسل په هر ویلیج کونسل باندې خپل ورکر ته ځان رسولی شي د هغه به څه خدمات کولی شي هغه به د لارو په شکل کې هغه د کوڅو په شکل کې هغه به د اوبو په شکل کې هغه به د بجلۍ هغه به د بل خو د هغوی چې کوم بنیادي حقوق دي هغه بنیادي حقوق هغه به مطلب دا دی څنګه به په کوم لیول باندې مطلب دا دی دا تنظیم په هغې کې کار کوي او دا تنظیم په کار کولی شي زما په خیال باندې زه یم چې زیاتو ملګرو ټولو خبرو وکړو نورو ډېرو خبرو ته ضرورت نشته
او صدر صاحب په دې باندې اخري کوینه ورته چې را دوی سره راځي او صدقه کې چې مطلب څومره حدا پوری ودا تنظیم چي او زه یو ځل بیا په دې کاغذونو جمع کولو او وسط پارټي په فیصله منلو باندې دوه شاهد علي خان د فضل الرحمن د جاهد خان چې هغه نشته په مسله کې زه دوی شکریا ادا کوم په تنظیم د طرف الحمدلله موږ په تنظیم کې دونه دم شته هر څه شته چې کولای شي خو د پارټي فیصله د ټولو فیصله ده د خان فیصله د ټولو فیصله ده پیدا واغسته د سره سیټي پاور سره د یو جدا میټینګ راوړو او د دوه مشوره به مو د خپل سیټي د یو مبارک یې زم سره سم مشوره ورکړي در روان لا عمل مبارک د است زم سره د هغه مبارک دا چې کوم مشترکي او په وزن په دې مرګرو کې اته تنه ناس یو تنو به چې موږ د خلاف مزبه خلاف صفه خبره چې پینځو وي چې موږ مرګري نو شپږم وي زه د سیټي د کابینه مرګره دا په شان د تاسو د یو تاسو صدرې تاسو به د خپل تحفظات خبرې باندې هغه تاسو ته وکړي چې دا به مبارک وي زم دې میټینګ له تاسو راو په موضوع کې نه استم بیا تاسو شکریہ ادا کوم د الیکشن کې دا هغه کسان زینه ما دا ډېر چې موږ کوم په 2013 کې وو په الیکشن کې دغه چې باغ وخت کې به د ام پی ایس سره سارنه د ماسپخینه پورې اختر خان ډرینګ کو د اختر خان نه پس بیا جانان ډرینګ کو د جانان نه پس په اخرنه کس پسوم مو نادر باخرنی کسان نادر پولیس والا نه دی دا هم سره ډیره قربانیاں نه غوړې پاتې مو هغه اخرنه او زبخه ام پی ایس بیا ویوړم په موټر کې الته به کوم کم د مخبري سره بیا به نادر لار په موټرسایکل کوټه دا او نو سره منګل سبا لالک سبا دغه باندې نو چې دوه سو پورې غیران د روپې نه غزي نو د ټیکدار سره ځان جوړ کړی ولې چې د انصاف خپل ام پی او خپل مشر عمران خان او نشر مو چې ځکه چې مونږ ته به غړغړ اپورونه شي مونږ نه چې غړغړ ټکونه کارونه مونږ کړی مونږ ته اپورونه شي ان شاء الله تعالی دا هغه باندې د ناظمانو په میټینګ کې ټول خلکو پیسې غوښتي مو وایي دیو چې په دې کونسل پارت د ټیکدار نه چې په لوکل ګورنمنت ایډي نه پیسې نه راځم ته خبرې کولې ولې چې مونږ غلا نه راکړي نو یې لپاره وشمو د اوبو شهر په خپل علاقو کې موږ د اوپر سره کېدو کوم هغه احمد شاه خبر وکړ چې را مرګري خپدي زموږ ورونه دي او هغه وګړي قرباني دي د پارټي کې دا پارټي موږ ورسره راغلي دا ورو ماشومان زره روانو او نن دا غیر وړه شر دي هغه بوډه نه کړو هغه نو ګټه وره جوړ شي نو موږ په ګډي ورسره راغلي نو هغه مرګري سره په کېدو او راځو